اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مینوالو زه عباس خان او تاسو ګورئ نیا پیغام نیوز سواتنا کتونکو څنګه تاسو ګورئ چې په ټول پاکستان کې د کرونا وایرس چې کوم دی هغه ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی موږ بدلته د مقامي خلکو سره خبرې اترې کوو راځي زموږ سره اوس به د مقامي خلکو سره خبرې اترې کوو دا وخت را سره یو ځوان موجود دی موږ به د هغوی سره هم خبرې کوو چې هغوی څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورور نوم دې سره او د کوم ځای نوم یې ذیشان دی جیورې بڼ کې اوسېدونکی دا راته ووایه نن چې د کوم حالات چې شروع دي د کرونا وایرس ته بل د هغې د لاسه بازارونه هم بند دي لاکډاون هم شروع دی په دې حواله به څه ویل غواړئ چې راځي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو زه شکرګزار یم چې تاسو راغلئ په دې سختو حالاتو کې زموږ تپوس وکړو او دا کرونا وایرس چې دی دا تقریبا 15 ورځې وشوې د دې په وجه کاروبارونه هم بند دي دا د الله تعالی په موږ باندې بس یو امتحان دی الله دې تیر کړي ټولو خلکو کاروبارونه بند دي او نور به موږ دغه ووایو چې لکه موږ په خپله هم رشکه چلو دا دی لکه لسم اتم ورځ ده چې رشکه نه شو چلولی پابندي ده پې تاسو ګورئ زیات خلک چې کوم دي که نه هغه مطلب چې د ورځې ځانه دیاړي وکړي یا مزدوري وکړي یا رشکې وچلوي نو هغه ماښام خپل بچو له د 2 ټیم رزق چې دی په هغه پیسو باندې هغوی له ویسي نو اوس چې دا کوم صورت حال دی تاسو ګورئ بازارونه بند دي لاکډاون شروع دی نو آیا دا خلک په څه کوي نو اوس دغې باره کې موږ هم سوچ کوو چې کار له راوځي پولیسو نه پرېږدي وایي مزدوري به نه کوئ کرونا وایرس دي پابندي پرې لګېدلې ده موږ په خپله پریشان یو چې حکومت ته خواست دی چې د دې خلکو صدقه وکړي امداد وکړي جی کتونکو تاسو دو خبرې واورېدې دې نه بعد به نور کسانو سره هم خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای مجید الله د طاهر آباد یو ښه جي ښه دا راته ووایه موجوده حالات کې چې کوم لاکډاون دی او کاروبارونه بند شو د خلکو په دې حوالې سره به څه ویل غواړئ په دې حوالې سره هم دا وایو چې دا خو ډېر غټ نقصان دی د دې هفته وشوه تقریبا دویم هفته روانه ده او کاروبار بند دی او غونډ عوام بېروزګاره شوی دی او زموږ حکومت ته اپیل دی چې څه زموږ سره کوي مرسته کوي چې هغه دې وکړي ځکه چې غونډ عوام په کورونو کې ناست دی د دې لپاره څه کول پکار دا راته ووایه ستاسو چې کوم ایم پی ای دی فضل حکیم صاحب هغوی ته به څه ویل غواړئ فضل حکیم چې بس دغه بازارونو کې ګرځي او نورو بس چې څه راځي چې بس ځان سره یې ښودي دي نور خو دې غریب له څه نه ورکوي لکه غریب له څه نه ورکوي کله چې د الیکشن ورځې شي نو بیا به کورونو ګرځي اور نه ډبوي او چې کله داسې وخت راشي نو بیا لرې ځان بیا بازار کې ګرځي خو چې خبر هغه کم عملي کار نه کوي عملي کار کول پکار دی ته ووایه کوم چې د موجوده صورتحال دی په دې حوالې سره څه ویل غواړئ او بله زموږ چې کوم عوام دي کوم کتونکي دي هغو ته څه میسیج ورکول غواړئ مونږ خپل عوام ته دا میسیج ورکول غواړو چې د ټول نه اول خو چې حکومت د طرفه کم احتیاطي تدابیر دي چې هغه وکړي چې کم احتیاطي تدابیر دي ته ورکړولی شوي دي په کار ده چې هغه وکړي د هغې نه علاوه دې زموږ د عوام له د خلکو له په کار ده چې موږ د هغې د حفاظت دپاره ولاړ یو د هغې د روغتام دپاره ولاړ یو نو هغې له دا په کار دی چې هغې مهرباني وکړي په خپلو کورونو کې کښېني او خپلو کورونو نه راوځي نو دا به د هغې ډېره مهرباني مشره نوم دې سره او د کوم ځای زه دې له آباد یم جی عمر واحد نوم مې دی ګاډی چلوو جی غریب والی دی دا راته ووایه نن سبا چې کوم حالات شروع دي د کرونا وایرس په حوالې سره بل لاکډاون هم شروع دی دا تقریبا هفته وشوه چې لاکډاون دی ټیک شو جی نو آیا کاروبارونه باندې شوي دي نو تاسو په دې حوالې سره څه ویل غواړئ حکومت نه څه پوښتنه کول غواړئ جی زمونږ حکومت چې څه وایي زمونږ یې منو زمونږ خو دلته تباهي وشوه که نه زمونږ د تباهي سر روان دی جی او چې حکومت مونږ ته څه وایي زمونږ یې منو اورې مونږ خو هره خبره د حکومت منو خو زمونږ ته هم دا خواست دی چې زمونږ تپوس ته وکړي مونږ له دې راشن واچوي زمونږ بچي هلاک شو زمونږ بچي هلاک شو جي د ډوډۍ درک ونه لګي زما د خدای قسم مونږ سهار سور چیس کړی دی سور چی اورې مونږ له دې درې میاشتې کښېنه مونږ له راشن راکړي مونږ له پیسې راکړي اورې مونږ به 3 میاشتې کې یا واده یا مرض دی یا به یا به ګپي خلک یې د کار نه وي مونږ هم دې حکومت ته خواست کوو چې یا خلک ته ووایه چې خپل خپل کارونه کوئ او که نه تاسې کښېنوئ او وایي مه راوځه مونږ له راشن راکړه مونږ به ناستو 3 میاشتې 2 میاشتې له کور نه ونه راوځو دا څوک کار کوي اثر نه کوي او دکانداران دي وروره او مونږ خو د غریبوالی دی اورې نو مونږ درته جواب راکړه چې مونږ تاسو د مشر خبرې واورئ هغوی چې مونږ سهار چې کوم دی مونږ سور چې څکلی دی نو زموږ حکومت ته دا خواست دی چې د دې غریب عوام چې کوم دی د روس سره سره مرسته وکړي دوی له دې ریلیف ورکړي ځکه چې د دوی په حکیم ته هم خواست ځکه نه راوځي وروره په ښه په دیره کې ناست دی او خاص کر زموږ چې کوم ایم پی ای دی فضل حکیم صاحب هغو ته دوی را خبره کوي چې مطلب تاسو راوځئ او مونږ سره مرسته وکړئ فضل حکیم نه راوځي جي د دې غریب
زموږ سره هېڅ لا تخپه نه کوي هلکه راووځه ادلکه پیسې وله راځي او خوري موږ ته وایي تاسو بس مینوالو تاسو د دې مشر خبرې واورئ زموږ خپل ایم پی چې دی نو هغه د کور نه راوځي د دې غریبو سره مرسته نه کوي چې کله د اوټ ورځې راشي د اوټ ورځې نو بیا په هره کوڅه باندې ګرځي هر غریب ورته یادي چې کله داسې مسلې راشي نو بیا یو سړی نه راوځي چې مطلب لاړ شي او د کوڅې ته لاړ شي او د غریب وړه به هغه په لاس کې څه ورکړي خو چې کله د اوټ ټایم وي نو بیا هر سړی کوڅې ته ځي ور ډبۍ منت زاري کوي خو چې کله داسې مسلې راشي نو پای کې یو سړی مخې ته نه ځي